وسلم نه چې کوم تپوس شوي د 3 څیزونو یهودیانو کړی چې سلطان ذوالقرنین هغه نوجوان څوک و چې یعنې نوم یې څه دی بس مختصره خبره هغه نوجوان څوک و چې د مشرق او مغرب ته دی او بله دا چې اصحاب کهف څوک او بله دا چې روح څه شی دی د هغې دوه جوابونه تېر شوي او د یو جواب دا دی دې آیاتونو نه دا معلومیږي الله رب العزت دې ته فرمایي چې ذوالقرنین چې دی هغه مشرق او مغرب ته تللی ذکر د مشرقین او مغربینو دی او ورسره جنوب او شمال ته هم تللی او بیا یو سکندر رومي مشهور دی کوم چې د عیسی علیه السلام نه 300 کاله وړاندې تېر شوي خو د دې نه هغه یو مراد نه دی د دې نه مراد هغه وړاندې دی کوم چې تېر شوي ذوالقرنین بعضې وایي یونان باندې یادوي او بعضې وایي چې نه علامه حفظ الرحمن سیوحاني رحمه الله فرمایي چې عربي النسل زاړو چې کوم د عرب زاړه چې کوم قبایل دي زاړه چې کوم څیزونه چې ختم شوي و څه وخت هغه کې دي او بیا دته ویلی شي ذوالقرنین نو ذوالقرنین دا د خپل د ده چې دی ذاتي نوم نه دی ذوالقرنین ویلی شي یا د ده دوه کمسۍ وي د دې د قبیلې دا رواج وي چې دوه کمسۍ به یې وکړي وروسته به یې غټ غټ نو هغه به داسې لږ راوت و د هغې وجې ورته ذوالقرنین ویلی شي او یا ذوالقرنین ورته د دې وجې ویلی شي چې په مشرق او مغرب باندې حکومت کړی او یا چې دی ذوالقرنین ورته د دې وجې ویلی شي لکه علامه قاضي ثناءالله بانی پرکي رحمه الله په تفسیر مظهري کې وایي چې جامع ظاهر والباطن د ظاهر او د باطن د علومو جمع کوونکي هر چې دویم سکندر رومي و هغه کافر و مشرک و ظالم او هر چې دی چې دی نیک صالح بزرګ انسان دی د عیسی علیه السلام نه 2000 کاله وړاندې تېر شوی او بیا د نیکۍ او د بزرګۍ خبرې خو مسلمه ده البته بعضې علما پکې فرمایي چې دا پیغمبر هم و خو قرآن نه چې څومره تپوس شوي دی نو قرآن د هدایت کتاب دی د تاریخ کتاب نه دی بس قرآن هغه ځای ته اشاره کړې او خبرې ورته وضاحت سره کړې چې تاسو کوم ذوالقرنین یاد کړئ نو هغه دا او د دې واقعې نه دلته یو څو خبرې هسې معلومېږي یوه ترې دا معلومېږي چې قرآن د کوم ذوالقرنین تذکره کوي نو دا په یهودیانو کې هم په ذوالقرنین یادېده نوم یې دا په یهودیانو کې هم په ذوالقرنین باندې یادېده یوه خبره د قرآن نه دا ښکارېږي دویمه خبره د قرآن نه دا ښکارېږي چې ده په مشرق او په مغرب باندې دی حاکم او درېیمه د قرآن نه دا ښکارېږي چې یاجوج ماجوجو چې کوم خلکو د هغه نه خلکو له چې نجات ورکړی دی نو هغه د دغه ذوالقرنین قرآن تذکره کوي او بله ترې دا خبره معلومېږي چې د قرآن د کوم ذوالقرنین تذکره کوي نو دا مسلمان و عادل ښه حکمران او بله خبره ترې دا معلومېږي چې د ده نوم په یونانۍ کې به ورته سایرس وي سایرس عقل باندې مې یادېږي او عربو کې ورته کیخسرو ویل شي او نور بیا پارسۍ والو له سنبل نوم ایښی دی په سایرس باندې هم ته مشهور دی دا مختصره خبره بیا چې دی چې کله دی د کونډې زوی او یو دا زوی بس د هغې بل څه نه او دله الله رب العزت دغه حکومتونه ورکړل او دله الله رب العزت اسباب ورکړو سامان یې ور مهیا کړو بس دی د هغې په دغه باندې تللی دی چې کوم طرف ته یې مخه کړې دغې طرف ته بیا فتوحات حاصل کړي دي هر چې دویم سکندر رومي و نو د هغه سره چې دی وزیر اعظم چې و هغه ارسطو هغه سره وزیر اعظم ارسطو او دا ده په متعلق راځي چې دی په زمانه د سیدنا ابراهیم علیه السلام او هغې سره یا لږ بږ نږدې و او یو ذوالقرنین کې بله معنه ده بله معنه پکې دا ده
چې ذوالقرنین ویلی شي چې د 200 اکثریت عیسی لیدلي نو ده د 200 یعنې یو صدۍ کې هم ډېر وخت موندلي او په بله صدۍ کې بیا ډېر وخت موندلي او بعضې وایي چې دا د سیدنا دانیال علیه السلام په زمانه کې بیا د ابراهیم علیه السلام نه لږ وروسته دا پکې خبره ويسألونك بسؤال كوستانا عن ذي القرنين فبارد ذو القرنين كي قل ورتوا يا اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ساعت بوزر دی چیز بیان کم علیکم بتا زبان دی خامخاب بیانهم بتا زبان دی منه دهغنا ذکرا سخبری اے دهغنا سخبری د نصیحت سخبری د نصیحت بته درته کوم دا سمو د کیسو کتاب نه چې زبردست کیسې کو ان یقینا منګه مکننا قوت ورکړیو له د ذل قرنین تا فی الارض بزمکه کی واعطیناه ورکړی مدلرا من کل شیء د هر قسمه سامان نا سببا د ضرورت د هر قسمه د ضرورت سامان دل ورکړو فاتبع سببا د تابعداریو بلا د خپل سامان یعنی دا سامان چې دی دا اختیارول شروع کړه دا اختیار کو باز علما دا معنی کوي یا داسې کې دي شي فاتبع سببا ندی روان شو په یو لار باندې الله یو ورته لارې اسانه کړې هر قسمه لارې ورته وښودلې فاتبع سببا وزد تابعداري وکړه د یوې لارې باغې کې ور روان شو د کوم طرف ته لومبني مغرب طرف ته ور روان شو حتی تر دې پورې اذا بلغ چې ورسېد مغرب الشمس هغه زید پټېدو د انور ته وجدها نو ویموند د انور لرا تغرب چې دې پټېدو فی عین په یو دریاب کې حمیت تکتور په تکتور اوبو کې ووجدا او ویموند عندها د دې سره قوما یو قوم قلنا نو موږ ورته وویل یا ذوالقرنین ای ذوالقرنین علیه السلام اما یا ان تعذب عذاب ورکتو و اما یا ان تتخذ انسا فیهم پدیو کی یعنی ببارد دیو کی حسنا سخلارو یعنی دیو دا پر سخو لارو لٹاما واللہ رب العزت فرمائی حتی اذا بلغ مغرب الشمس جدیو رسیدو اغدنورو دا پٹیدو زیتا وجدها تغرب بعین حمیت ووجدها نو د انور چې دی د داسې ومونته چې تکې تورې حمیتین اصل کې ویل شي یا بعض علما وایي دا حمیتین دی بعض وایي حمیتین دی بعض وایي چې حمیتین وغیره خو تکو تور اوبو ته ویل شي چې بدبودارې وي نو د انور چې دی په هغې کې ورپرېوته او پټېده وجدا عندها قوما ویمونته د دې سره یو قوم قلنا نو موږ ورته وویل یا ذوالقرنین اوس د دغې سره چې دا کوم قوم دا کوم علامه سهیل وغیره وایي چې دا هغه قوم چې دا باقي پاتې د صالح علیه السلام جو د هغې دا رایه ده چې کوم پکې مؤمنان هغې بچي وو هغه اوس دغلته کې دا هغه خیر بیا چې دی نو دا په کفر کې اخته وو دغه خلک نو موږ ورته وویل الله رب العزت فرمایي یا ذوالقرنین موږ ورته یې ذوالقرنینه اما ان تعذب یا خو ته عذاب ورکړه دوی لره ستا خوښه ده سزا ورکړه دا که په زور سره اسلام دین طرف ته راوله چې کوم دین دې په زور یې راوله او یا و اما ان تتخذ فیهم حسنا یا چې دې ونیسه د دې په باره کې څه نرمه لار ستا خوښه ده که ته ورته لوبې چې دې په نرمۍ دعوت ورکړې او که په زور یې دین طرف ته راولې تا ته مې دواړو کې اختیار درکړی دی چې هر څه ورسره کړي یوه خبره بله خبره دا ده چې الله رب العزت فرمایي چې دغه انور چې دی دغه چینه کې پرېوته یا دغه دریاب کې پرېوته نو ستا وایي چې اوهو دا کومه کیسه شوه انور خو چې په دغه خړو اوبو کې پرېوته په دغه کې نو بس سبا چې بیا د سارې راوتل شو دا خو موږ وایو چې دا ګردش دی دا خو دا دي نه د دې مراد داسې دی چې گویا دا پرېوته په دغه چینه کې یعنی انسان چې په سمندر کې یا په اوبو کې روان وي نو ده ته ظاهرا مشاهده داسې ښکاري چې بهی به دغه انور چې دی دا دغلته چې دی دا پلو څنګه چې موږ ته ښکاري چې د دې غر شاته پرېوځي دا انور نو ده مشاهده داسې وکړه قال نو وویل ورته قال وویل دی ذوالقرنین اما هر هغه چا پس من هغه څوک ظلما چې ظلم یې وکړو فسوف نعذبو نو ظلم نه مراد دلته شرک دی چې چا شرک وکړو بتپرستي
فسوف نعذبه نبزر دي عذاب ورکو لرا ثم يردو بیا بدل شي الى ربه خپل رب جانب تا من ول عذاب ورکو په دنیا کې مطلب دا چې زو سر په سختۍ سره راځي د نرمۍ لار نه اختیار کړي طرف راځي صحیح ده کنه راځي نو بس سخت سزا ورکو په دنیا کې قال هو ذو القرنين عليه الصلاه والسلام اما فاسمنها غصوب ظلما چې شرک وګو فسوف نذر نعذبه سزا ورکم دته په دنیا کې ثم يرد بیا بدد پیشو کریشی بیا بدد پیش کریشی الى ربی خپل رب تا فيعذبه عذاب ورکم دته عذابا نکرا الله رب العزت فرمایي بیا دوی چې الله رب العزت بدل عذاب ورکی عذاب نکرا عذاب ډیر سخت نو دا الله رب العزت فیصله دا اټاله چې څوک شرک وکړي بت پرستی وکړي دا غره پر عذاب دا سخت دی او خلود په نار کې د همیشه لپاره الله دې وساتي واما فاسمنها سوء امنه چې ایمان راوړو وعمل وعمل صالحا دنیکه فله دد لپاره جزاء الحسنى خكلي لا تدبر خكلي جنت يا فله بدل لبارا جزاء بدل الحسنى خبدا تدبر خبدا دنيك وسنقول له زرت من بوايو دلنا الله رب العزت فرمای زرت من بوايو دلنا اوس خبره ده الله رب العزت کوي چې دلته به مونږ وایو ورپسې من امرنا یسرا یعنی مونږ ورته په خپل کار کې اساني پیدا کړو نو چې کوم کس د نیکۍ عمل کوي مسلسل که هغه نیکۍ عمل ډېر زیات کوي مثال په طور یو کس مسلسل تهجد کوي نو دا د هغه د زندګۍ معمول بیا وګرځي هغه ته داسې ګران کار نه ښکاري او دغه شان یو کس نظر ښکته ساتي دا به د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ غالبا کول دي چې نه خو اوچته ساته خو نظر د ښکته ساته چې ستاسو د شخصیت پیژندنه وشي چې دا سم انسان دی دا ور انسان دی دا مسلمان دی نظر بسکه دا ښکته ساتي الله دې معافي وکړي مولانا مهدیګر رحمت الله علیه فرمایي و یو ځل مې تقریر کو د جمعې په جمعه کې مې وی چې الله رب العزت فرمایي چې دې سړو ته ووایه چې نظرونه ښکته ساتي میا بابا را پسې چې استاد په دې خو مې عمل کړو او بس خو بیا پاسه وروختم ما ورته چې دا به څنګه وکړو ته ولاندې مې کتل چې ومې کتل دای دا پاسه وکړم داسې نه دای په موږ لاره کې احتیاط دی تمام احتیاط دی بیا وکړه وسنقول له زرد چې مونږ ووایو دلالت من امرنا په معامله خپل کې یسرا اسانتیا یا راول مونږ ته په خپل معامله کې اسانتیا ثم اتبع بیا دی روان شو سببا دا مشرق جانب ته ثم اتبع بیا د تابعداري وکړه روان شو سببا بلار د مشرق ثم اتبع سببا بیا د تابعداري وکړه د سامان حتا ترتیب پوری اذا بلغا چراورسیدو مطلع الشمس الرحتلو زیدن ورتا وجدها نوی منتو دغن ورلارا تدعو چدی راحتو علا قوم پیو قوم باندی لن نجعل لهم چی منو گرزولی دغن قوم لارا من دونها فمقابل دغن ورکی سترا سپرتا یا منو گرزولی دغن قوم لارا ندین ورنا سپرتا الله رب العزت فرمایي بیا د ذوالقرنین په یو داسې قوم باندې راغی چې د انوار پر راختنو دا به ډایرکټ په هغې باندې داسې راختو او نه پکې څه غږ نه پکې څه بل څه څیز و بس ډایرکټ په هغې باندې پرېوته کتابونه لیکي وایي دا تکې شنې سترګې وې او د بدنونو نه ډېر زیات غټ و د بدنونو نه ډېر زیات غټ و تک تور او د انوار بچبایي باندې راختو نو دغه قوم تذکره ده الله رب العزت دوی په هغې باندې راغی کذالک هم دکه شان وقد احطنا ومونږ احاطه کړې وه بما په هغه سامان باندې لدیه چې د دوی سره خبره د جهت د علم الله رب العزت فرمایي او موږ احاطه کړې وه بما په هغه سامانونو باندې لدیه
چې د دوی سره خبره د جهاد د علم موږ خپل د علم په سبب باندې د هغې د وجې موږ چې دی نو څه کړې وه د دې په هغه سامانونو باندې احاطه کړې وه هغه هم راګیر کړو کذالک هم دکه شان الله رب العزت فرمایي څنګه چې د تېرو قومونو څنګه چې تېر قوم ذکر شو هم دکه شان د دې کارونه كذلك بشان مخکنی قوم وقد احطنا یقینا من د احاطه کړي و راګیر کړي مو بما هغه سامانونو لرا د دې چې د دوی سره خبره په علم خپل کې دا موږ په خپل علم سره په خپل علم کې راګیر